واعدوا لهم no آیت نمبر 60 شپیتو واعدوا لهم تیار کئی دوی دا پارا مستطاعتم من قوة آغا چستاسو وسرسی من قوت دا قوت باب کی دا مسلمانات حکم دا تیار کئی دا دشمنانو دا پارا آغا چستاسو وسرسی من قوت دا قوت باب کی دا قوت پاوالا پیغمبر علیہ السلام فرمائل الا ان القوت هو الرمي الا ان القوت هو الرمي الا ان القوت هو الرمي خبردار دا قوت نہ مراد اسلحہ دا قوت نہ مراد اسلحہ دا قوت نہ مراد اسلحہ دا نو اس پیغمبر علیہ السلام تفسیر واعدوا لهم اتیار کئی دوی دا پارا مستطاعتم ما چستاسو پا وصبر دے من قوت دا اسلحہ باب کے ان سے کم اسلحہ تیارو لشے اتیار کئی ومن رباط الخیل ادر سادے دا سنونا زکا زمانہ ٹانکو نوا آگو ہو جنگ پسکے دا پاسنو نہ پاسنو اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھ اسلحہ کو آغا تیارہ کئی چھ کم استا پوس پورا دا خود سر پارا خلق بمڑے پہ نا ترہبون بہی غدو اللہ چھ اویرے دوی بانلے وارن کی یا تھریٹ کے دے بانلے چترٹ کے دے بانے غدو اللہ دشمن دا اللہ و غدوکم دشمن قبل نو اس تھریٹ کے دے بانے استعمالے نا صرف تھریٹ دے نو اس تھریٹ یا پروٹیکشن مونگ ورطا پا موجودہ اصطلاح کی وہ ڈیٹرنٹ سوئی ورطا ڈیٹرنٹ تالیت غلط ہے سیف اللہ خانہ چھ دا اسلحہ ڈیٹرنٹ کا مسلمان اسلحہ سے شہدہ دمکی تاسم دمکی استعمالی ہاں ترہبون بے عدو اللہ وعدوکم دشمن ستاسو نو دشمن دا اللہ او دشمن ستاسو یو نقطہ پا کدارا ہوا تا چھ ہر آغا سو کی دشمن دا اللہ وی نو باید چھ آغا دشمن دا مسلمانان ہوئی ذکر دا خدای دشمن دا مسلمان دوست نشی کے دے تو سو دا خدای دشمنی مونگ ورطا دوست ویلے شو نشو ویلے یوا دویمہ خبر وآخرین من دونیم انور کسان چھ دوین علاوہ دی نو دیر دو تفسیر دی کہ عدو اللہ و عدوکم دا خدای دشمنان چی اغسطاسم دشمنان دی نمورات مشرکان دی دمکی مشرکان سوک دمکی مشرکان یوا و آخرین من دونیم انور چی دا دوین علاوہ دی نموراتنا اہل کتاب کافرانو سو دی دولی کر مراتنا اہل کتاب کافرانو چی دا دا پارام ڈیٹرنٹ دا یو مانا دو یو مانا ترہبون بے عدو اللہ وعدوکم چی تاسو ترک کوئی دے بان لے عدو اللہ دشمن دا اللہ دشمن ستاسو چی تاسو کم زمانہ کی ای دغ زمانے دا پیغمبر دا زمانے علیہ السلام دا پیغمبر دا زمانے سور دشمنان دا اللہ چی دی صحیح وآخرین انور کسان من دونیم چی دوین علاوہ دی یعنی رست زمانہ کے بکم رازی تر قیامت پوری رست زمانہ کے بکم دا خدای دشمنان و استاذ دشمنان رازی دا دوائمہ مانا ادرائمہ مانا ترہبون بے عدو اللہ چی تاسو ترٹ کوئی بدے سر دشمن دا اللہ وعدوکم دشمن ستاسو نموراتنا غیر مسلم دی سری دے غیر مسلم دشمنان وآخرین او نور کسان من دونیم چی علاور دوینا نا مسلمانان تے مراتنا مسلمانان باغیان دا اسلامی حکومت تھی کم مسلمانان دا اسلامی حکومت باغیان ذکر چی کہ حکومت قوت نہیں نبیہ بغاوت دیر زر پیدا کی کہ حکومت قوت بھی یا خلق صرف یا پروسیشنو کی بس پڑے گئے ذکر چی ویا مخ کے طور ٹھوپو والا اولادی سری مخ کے آتور ٹھوپو والا اولادی اول کچھ وال شروع کی نو بیا صحیح وال گئی کسنگا اول ربڑ بولٹی چی ربڑ بولٹ بانے کارن شو صحیح بولٹ شروع گئی لا تعلمون تاسو نه پیژنئ دا کسان الله یعلمو دا آخرین من دونهم چونکه دا پوشیده دشمنانی برملانی دا څنګه دا پوشیده دشمنانی دا برملانی تخکارنی ندی وجه الله وی
چلا تعلمون تاسو نه پیژنې دوی الله یعلمون الله تعالی پیژنې دوی وما تنفقوا من شيء چې تاسو خرج کوئ څه شی چې وي په سبیل الله په لار د الله کې نو اوس پته ولګی دا چې اصلاح خیراتی خو نه جوړیږي د دې لپاره به قوم قرباني ورکړي د دې لپاره به قوم څه کوي قرباني به ورکړي د ملک د آمدن زیاته حصہ دا په اصلاح باندې لګي د ملک د آمدن نو چې زیاته حصہ په اصلاح باندې لګي نو پته ولګي دا چې قوم به غریب وي وجه به بربند به تکلیف به باندې تیریږي سبا کیږي تکلیف به باندې تیریږي نو الله تعالی فرمایي کده الله د لارې امداد مو اراده یوفى الیکم د دې وخت تاسو ته پورا اجر درکول شي نو تاسو ته ویل مې دې وجه بټو څخه دا شی شروع کو ناغه اوبه مونږ با واشخرو خدا شی به تیارو صحیح نو واقعي التلا چې ډېر غربت ته سو کرپشن دې صدر شي او د دنیا روزانه تجربه کوي نه غزنوی بیا خلاص کړ نه غزنوی خلاص کړ ها نه بل غزنوی خلاص کړ چې هغه وی اټامیک وار هډ وړي 250 ملي لري وما تنفقوا من شيء في سبيل الله هغه چې تاسو خرج کوئ څه شی چې موږ په لار د الله کې خدا خدا چې نمونه ټول زمونږ د نکاح دي ټول نمونه دي زمونږ د نکاح ها اوس بل عطف فور جوړه غابدالي نه به اعلان وکړ چې نیکسټ سټیپ بدسي عبدالي وما تنفقوا من شيء في سبيل الله جتا سخرج کوي د سشي نوم په لار د الله کې ګوردا زمونږ د ساينس دان نه دي او هغه اپش دا څنګه نېچرلی کو ویني کیږي صحیح له غوسه ول ها نه دا د هندستان پښتانه دي کنه خو هغه دي چې په خاطر دي غوري سره یا عبدالي سره یا سوري سره یا غزنوي سره نو دې سټل شي دي کنه وما تنفقوا من شيء لا تخرج کوي سشي چې موږ په لار د الله کې وفیلیکم نو پورا بدر کول شي تاسو ته اجر راغی وانتم لا تظلمون اتا سر زیاته بنش کوله نو یو مسله چې جنگ دا د اسلام تقاضا نه ده دا ولیکه دا اهم مسله ده کړي کړي ها نو سره رحمت کلام راوځم نه لیکل کړه بس چې کله صرف تکرار وره چې جنگ د اسلام تقاضا نه ده د اسلام اساسي تقاضا امن او سلامتی ده څه ده ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا تتمنوا لقاء العدو دا ارزو ملرا چې خدای مې دشمن سره مخ په مخ کی وصلی الله العافیه خدای نه خیر غواړه خدای نه ولکن اذا لقیتم فثبتوا حکم مخ په مخ شنو بس بیا ټینګ شنه بیا ټینګ شنه نو دې وجه مونږ وایو چې انیویټیبل یا ان اوایډیبل سرکمسټانسز په پښتو ده صحیح ناقابل اجتناب صورتحال کې سوې ورته ها ناقابل اجتناب صورتحال کې چې د پیش نه تېشته نکیږي چې سر له وراله فناقابل اجتناب صورتحال کې بیا دغه د اسلام تقاضا وګرځي یا جنگ کول څه وګرځي کینه د اسلام اساسي تقاضا جنگ نه دی امن دی صحیح خو بیا په ناقابل اجتناب صورتحال کې دا د اسلام تقاضا وګرځي او فریضه وګرځي دا منډیټری شي دا اوبلیګیشن شي او سیدا کله منډیټری شي او اوبلیګیشن شي نو دا کله کېږي نو د دې لپاره قران کریم کې بواعث ذکر دي څه ذکر دي اسباب یوا چې چا در باندې جنگ مسلط کړ یوا او د حواله لپاره آیت نمبر 190 بقرہ ہاں گورا
वकातिलो फी सबीलिल्लाह, क़िताल कोई जंग कोई पलार दा अल्लाह के, अल्लज़ीना कसान सरा युकातिलूनकुम, चगैता सर जंग कई, चगैता सर न जो सुकता सर जंग न कई, न खुदा से होई सर जंग के ना, ऐसा हो जंग जायज न दे, न पता हो लगे दा कि जंग दरबाने चा इम्पोज कर दे, जंग दरबाने चा इम्पोज कर दे, और चिकला शुरू दे उनको रिटेलिएट के सके, रिटेलिएशन के यानी मुकाबला तने के नोबिया अल्लाह वही चवलाता तदो ज्याते बन के वायलेशन बन के, इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला नखो खैजियाते कौन की नरदे वजह पर शरीयत इस्लामी की द जंग द पारोम उसूल और कवायद दी, अगर उसूल और कवायद ब पामाले ना, अगर उसूल और कवायद ब पामाले ना, और दा वजह चे द उसूल और कवायद मुताबिक ब हम जंग पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को न जंग खत्म दोनों बस पे सहाबो तवे अस्तगफिरुल्लाह हुआ है, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्य से कभी जंगो मुमकिन द गैर इरादी तौर चलता मुंग कायदा पामाल शी क्या सर मुझे करे खबर देने के लाल मक्का मुज़म्मे फतह का अल्लाह ताला पैगंबर तो फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक सुब्हानल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह वाया वस्तगफिरु अस्तगफिरुल्लाह वाया, मुमकिन दी मक्के न के दो के इस्तेमाल करो की चाना ज़ियाते शुई इस्तेमाल करो की चाना, हालांकि ज़ियाते कौन तसवाल तो पैगंबर अलैहि सलाम द मुआफ़ा ऐलान न कर से कहो द मुआफ़ा ऐलान नहीं कहो तो भी हम अल्लाह ताला वस्तगफिरु इस्तिग़फ़ार वाई नदा यो बाइस द्वेम सबब आयत नंबर यौसल द्रीनवी 193 ना सूरत पसे पैदा मुको वकातिलुहुम जंग कोई दो सरा हत्ता ला तकून फितनतुन तरदे पूरे ची बाकी पाते नशी फितनतुन फितना ची बाकी पाते नशी फितना नजीद वो मानी यो माना है दारा ची जंग को दिया चा तरह चोरों को आयत नंबर यौसल नबी ची चादर बाने इम्पोज कर दे नो अवल को शुरू का वमा पर इस्लाम की जंग शुरू को डेर लो शराइत वाली जंग शुरू कर सकोड़ी डेर लो शराइत वाली हो चिकल आगा शराइत मौजूद शू और जंग शुरू को नबी अल्लाह ताला वो उसे शुरू को उसे पनीमा की मपरेदा उसे सर तो और सवा अवल को शुरू का वमा अब करना ची शुरू देखो ना अल्लाह ताला हत्ता ला तकून फितनतुन तरबियो का ची दगा फितना मुकम्मल सर को भी उठी दिलाई फितने मुकम्मल सर को भी उठी विंस्टन चर्चिल होगा ना चर्चिल सोको द इंग्लिश वज़ीर आज़म no agowe to capture a hilltop or a seaport or an airport or a big city is not a success or victory. Victory means to cut off the power of enemy to fight you again. और that concept is the Quran में खड़ा है खबर देने का to cut off the power of your enemy to fight you again. वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना अल्लाह ताला इस बयान मुकम्मल सर को भी कर दे फितने दा यो माना शो अद्वैम माना से अद्वैम बाइस थे यानी दा बदी तर्जुमा या बदी तफसीर को दे ताल्लुक दे लगलुम बनी है सर शो तब अद्वैम बाइस न थे द्वैम तर्जुमा भी अद्वैम बाइस थे कि वक़ातिलूहुम जंग कोई दो जरा हत्ता ला तकून फितना कर दे पूरे कि दसी से तसव्वुर पाती निशी जैसा मंग और साजिश वायु अंग्रेजी को तो कॉन्स्पिरेसी हुई पख्तो के और अरबी के तो सोए दसीसा पख्तो अरबी द्वारा के तो दसीसा हुई असल अरबी लफ्ज दे पख्तो तरह गले दे दसीस न उस पता हो लगेगा कि जंग पर इस्लाम के द्वेम बाइस से चिस्ता द रियासत खिलाफ सुख दसीसा कही स्ताद रियासत खिलाफ सुख दसीसा कही अल्लाह ताला फरमाए कि दसीसे ना खबर से मौका मोर कवा सिकुर तो ईरान नौजी भी बड़े रगरा नहीं बस उसका गवर्नमेंट डगला अब नदाय द्वेम बाइस द्वेम बाइस सूरह निसा आयत नंबर
پنځاتیا پیدا مکو وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله اسشوی تاسو له مسلمانانو چې جنگ نه کوي په لار د الله کې حالانکه باعث موجود دی څه شی موجود دی سبب تاسو باعث وایي کنه وایي سبب موجود دی سبب څه والمستضعفین حالانکه المستضعفین دباوشوی خلق مستضعف څوک دی چې د چا بنیادی حقوق غصب شوی وي ته مستضعف وای څه غصب شي فندامنټل رائټس چې چا غصب شوی هغه څه وای مستضعف وای او فندامنټل رائټس چې ولې غصب شوی دي بل څه جرم نشته سوال دي چې مسلمانان دي اوپرسټ والمستضعفين اراپرسټ خلق من الرجال نارنا والنساء زنانا والولدان معصومان الذين آکسان یقول نه ماوی پنځاتیا او اخ ویل دې پنځاتیا یا ها نه سورۃ نساء ده کنه سورۃ نساء پنځاتیا آیت ده دا پنځاو یا پنځاتیا نه پنځاو یا پنځاو یا وما لكم لا تقاتلون اسد تاسو لا چې تاسو جنگ نه کوئ په لار د الله کې اوس پیدا کړ والمستضعفين حالانکه اپرست خلق من الرجال نارنا زنانا والولدان معصومان الذين آغا يقولون چغوی ربنا او رب زمونگا خرجنا و باسمونگا من هذه القرية د شعرنا الظالم آلها چې د احد الظالم دی ینه غي دوه تنشوي دي چې د خپل وطن پر خدو کیار دي ایسه دومره زیاته کیږي چې د شپه د چغوی چې خدای مونږ دی وطن نو باسي د دې خلک ډیر ظالمان دي وجعل لنا من لدنك وليا او مقرر کے مونږ پاره د جانب خپل نه سو پروټیکټر وجعل لنا من لدنك نصيرا او مقرر کے مونږ پاره د جانب خپل نه سو کل پر او مددگار نو سپتاو لګیدا چې مسلمانانو سره په یو غیر مسلم ریاست کې د دین په اساس زیاته کې د دومره چې هغه باندې ژوند راتنګ شوی دی ای باندې ژوند راتنګ شوی دی نه مړ دي نه ژوند دي دیو چې خدای هغه ځان له وته کوشش کوي د دیو چې دا چې وایي چې خدای مونږ دې ځانه او باسي الله تعالی فرمایي چې د خلکو تاسو باندې ذمہ داری شته کنيشته ځکه هغه صرف دانه وایي چې مونږ او باسي بلکې وایي چې مونږ سو پروټیکټر او هیلپر پیدا کړو چې مونږ سو هیلپر او سو پروټیکټر پیدا کړو اوس د دې آیت د لپاره کنډیشنز دي د دې آیت لپاره کنډیشن دي سوره انفال دا چې کوم سورۃ کې مونږ یو د سوره انفال آیت نمبر 3 اولی دواوی پیدا مکو ان الذين امنوا تاکي سرا کسان چې ایمان راوړل دي وهاجروا هجرت کړه دي وجاهدوا باموالهم جهاد کړي په مالونو او په بدنونو خپل په لار د الله کې دا مهاجرین دي والذین آکسان آوو چې دوی له ځای ور کړه دي ونصروا دوی امداد کړه دي دا انصار دي اولئک بعضهم اولیاء بعض دا د یو بل دوستان او د یو بل پروټیکټرز دي دا د یو بل هیلپران دي د دې ذمہ داری سره چې یو بل بس کوي کومک وکړي صحیح څنګه چې د یو ریاست استوګن دي دوی څه دي د یو ریاست استوګن دي نو پته ولګی چې دین په اساس مهاجرینو سره که زیاتې کیږي نو د انصارو ذمہ داری ده چې دا غي هیلپ وکړي که انصارو سره زیاتې کیږي د څه په اساس دا کې بیا ساتي د دین په اساس ځکه ستاره ذاتی جګړې ذمہ دار نه صحیح نو د مهاجرینو ذمہ داری ده چې دا غي انصارو بس کوي امداد وکړي والذین ځکه چې د یو وطن استوګن دي د یو ریاست استوګن دي والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل دي مسلمانان او سټیزن د اسلامي ریاست نه دي د غیر مسلم دي
ولم یهاجروا هجرت نه کړي غیر مسلم ریاست نه مسلمان ریاست تا مالکم من ولایتهم نشتر تاسو باندې من ولایتهم د ذمہ دارۍ د دوی نه من شي هیڅ شي او تاسو ذمہ داری نه ده ځکه تاسو سټیزن نه دي هغه تاسو وایا هغه تاسو سټیزن نه دي هغه تاسو د ریاست شهریان نه دي حتا یهاجروا مگر الا چې هجرت کې نو دا غي ذمہ داری تاسو ذمہ داری نه ده چې دا غي ضرورت پوره کړي ها البته که په دین په اساس سره ځاتې کی دین په اساس هوته خبره چې دین په اساس ځاتې کیږي خو هغه ته ډیماند نه کوي چې موږ هیلپ وکړو ایتانه ډیماند نه کړي چې موږ هیلپ وکړو نو بیا مکوا ځکه دا غي ته پرابلم نور سی واقعي دا غي څه کوي پرابلم ورته نور سی واقعي اوس هندستان کې مسلمانانو سره کله کله ځاتې شروع شي نو پاکستاني حکومت سټینډ واخلي نو حکومت پای راکې دا پاکستان جاسوسان دي صحیح نو موږ هغه سره ځاتې وکړو دا غي مثلا نور هم اګریویټ کو څنګه اګریویټ کو ها ځکه چې موږ سټپ واغسته نو الله تعالی فرمایي چې هغه سره ځاتې د دین په نامه کې خوایتانه امداد نه وته سچويشن نو واقف دي چې کله دې ګاونډي مسلمان ملک نه هیلپ واړو نو دلته موږ حالت نورم خرابېږي هغه قربانه ټپه لګي دا ټریټر دي اوسېږي زموږ ریاست کې دې چا وفادار دا غي دي نو دی وجه الله تعالی فرمایل و ان استنصروکم اکدوی تاسو نه امداد غوښتو فی الدین د دین باب کې فعلیکم النصر اوس کدا غي التا هندوان سره دنیوي جګړه ده هندوان سره دنیوي جګړه ده نو دنیوي جګړه خو زموږ ذمہ داری نه ده نه د پاکستان د مسلمان ریاست ذمہ داری ده نه خو هغه سره زیاتې کې حکومت د څه اساس د دین په اساس څه په اساس چې د دین په اساس ورته زیاتې وکړو بیا هم شریعت وایي چې ته به اس سټپ ان نه کېږي ته به اس خود قدم نه اخلي هغه ته انتظار وکړه چې هغه تا غواړي ځکه چې سچويشن واقف دي کته دا سټپ ان شي هغه ته لامړه کوي خبره ځین کړه بس ای په کې جوړ کې دا ټریډر دي وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ اَكَدُوِتَانَ امداد غواړي د دین باب کې فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ نو تاسو باندې لازم دی امداد دا وي تاسو باندې لازم دی امداد دا وي فزیکلی ها یعنی خپل آرمی ورمارچ کا څوک خپل آرمی ورمارچ کا کوي دا امداد غواړي او الله تعالی فرمایي چې بیا کاغی امداد غوته هر وخت به آرمی نو ورمارچ کې هر وخت به آرمی نه سچويشن ته وګوره کستاو داغوی په میاس کې سفارتي تعلقات وي سکامن فورم وي نو دغه مسله د مسلمانانو هغه کامن فورم ته وسه چرته وسه وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ مگر نه په مقابله د غیر مسلم قوم کې بینکم و بینکم میثاق چې تاسو داغوی په میاس کې یو ټریټي ده یو بانډ ده تاسو داغوی په میاس کې څه شته یو بانډ یو تړون شته او هغه تړون څه دی سفارتي تعلقات مشته څه شي مشته سفارتي تعلقات مشته نو بیا پاکستان داسې نه کوي چېرته ګجرات کې مسلمانانو سره زیاتې شروع شي بس پاکستان مارچ کې آرمي چې وردی چې ګجرات ته ځکه چې خلک چې وایي چې موږ هیلپ وکړي بس پاکستان څو کی وزارت خارجه هغه سفیر راوغواړي څوک راوغواړي امبیسډر راوغواړي امبیسډر ته احتجاجي مراسله ورکړي صحیح چې this is a matter of grave concern for the government and people of Pakistan, what the Muslims are facing here in Gujarat, India. Say, no kastap ji, thode rakhala. Kastap nashi, no common forum se kalo majlis vi, no common forum future the kya khabara. Common forum ke, ha, date, yo tanzim de ASEAN, yo tanzim de sab, ASEAN, yo common forum de dator mulkuna baki kini. Say, do dri sarur tanzimon ijab ki sharik kini. صحیح نو التکه د پاکستان مندوب چې هغه ودرېږي the atrocities which are taking place there in Gujarat, India on the basis of religion or on account of deen, that's a matter of grave concern for Pakistani government. I would like to exploit this forum of ASEAN or UNO or as the case may be. صحیح نالتا صحیح بیا د انډیا مندوب چې هغه ذمہ داری وی چې هغه پاسیو جواب ورکړي صحیح ریسپانډ ورکړي چې نام مونږه نه اکاونټ اف دین سزیاته نه کوو داسې چلو شاو ایکسکیوز دې پېښ کړي صحیح نو دا ګوره بنیادی کنسپټ الله تعالی ورکړي چې سبا کې دا به کامن فورم ته وړي ځکه هر وخت جنگونه کول خلک نه کوي
کنه ته بل خان مرشابه وایي چې د ټول تراغي د شیخ یو سمسیمه عملیات نو دا سفارتي تعلقات نه کنه هغه خبر لار نه وای کامن فورم نه ورسره وګوره بس ګوره ما یو خبره یاد ساتم سیف الله خان ته د خدشه نه پیدا کی خبره ځین کړه دا کامن فورم نه ورسره دا تعلقات کوم به دیوانه قایزه دا هڅه کو پی چې هغه پیدا نه کینو هڅه خبر راپورټینګ پیدا نه کی نه خو دا اوس بیا خبره چې پروسس کې به څنګه فرام د ویری بیګینینګ خو انتهایی سټپ نه کړی کنه هغه شی ته به زمينه مساعده ایته به شی ته بس کې زمينه او مساعده سب یعنی مینز ته حیوان ته وګوره زمون په دې د سکول په کتاب کې یو قصه و څه شو یو قصه و یو وړو کې مېجو تاسو مېجو وای لیم وړو کې مېجو هغه بس کله لاندې ایو شرم افراغه شرم نه لیوو هغه برو بس کړي صحیح هغه مېشته وی دا سختي وی وبکی وبدلا تخړې کړي سره کړه وی وبدلا تخړې کړي هغه چې ما څنګه خړې کړي تا طرف نه وبما باندې راځي زما وځکه څنګه کته وبس کړم څه کوم کته زمينه ورته مساعده ده وی ته خو یې دوره باندې ارګومنټس لاوم کې ناغو نه ارګومنټس نه کوم حقایق غتوا وی ګوره دا ارګومنټ د پاسه بل ارګومنټ کې بس یو صحیح او وی خورا تیرک نو زمينه او مساعده کروا کې کنه روا کې خو څه به ورته زمينه او مساعده ورته الا غلا قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير او صلی الله تعالی فرمایي چې دې کې بچی ټینګ نه کې زمينه او مساعده خاصه فرضی نه خیالي زمينه نه حقایق باندې مبني ځکه الله تعالی تاسو واچ کوي زمانه ته وي تاسو ته واچ کوي مو تا واقعي امبیسډر راوغوت احتجاجي مراسله دی ورکړه او جیو ځلنا درې ځله ورکړه کامن فورم اجلاس ته چرته سمن کو چیئرمین ته وی چې کامن فورم اجلاس سمن کا ځکه دس میټر اف ګریو کنسرن صحیح اوس دغه وجه چې هغه زمونږ کوم صدر یا وزیر اعظم چرته بار دي هغه کامن فورم کې تقریر کوي نه بس کشمیر له وګړي نیولې کنه څه کړي کشمیر له وګړي نیولې وای د ریاستي دهشتګردي ده سټیټ ټیرریزم ده څه ده سټیټ ټیرریزم سپورټ غواړي کنه څه غواړي سپورټ غواړي چې نه که سبب بل چرته جنگ کیږي نو یعنی مقصد چې ایکسکیوز ورسره چې موږ خو ټول دنیا کې ګرځي ټول خلکو ته وایي چې دا چل کیږي خبره ځین کې رااله کنه یعنی مقصد چې یعنی دا پریمټیو اٹیک نه دی دا پریمټیو اٹیک یعنی پریمټیو اٹیک باندې کې سبا کې زمينه او مساعده والذین کفروا کسان چې کافران دي بعضهم اولیاء بعض دا د یو بل دوستان دي الا تفعلوا وصلی الله تعالی وای کدا کار نه کوي دا کم چې نړوان دي ذکر کو نړوان دي کم کار ذکر کو نمبر 1 اولیکا سیف الله خان چې په دا وړاندې آیت کې یو کار دا ذکر کو چې د یو سټیټ سټیزن د یو اسلامي سټیټ سټیزن دا د یو بل پروټیکټر دي دا د یو بل پروټیکټر دي نمبر 1 د غیر مسلم ریاست مسلمان سټیزن دا غیر ضروريات د مسلمان ریاست ذمہ داری نه ده سبکه مسلمان ریاست به د خوراکونه لګي ها نو موږ ته یعنی تاسو به کارځای څه وایي ماته به جنرال څه ویل کېږي نه اوس دا څنګه کې جنرال څه بروډه په خیل ته برالېږي چې قاضي څه وګوري زمونږ سټیزن دی یا فرید خان وګړي دا کړای څه بروډه په هغه زمونږ کوڅې دی کوم دی دا زمونږ کوڅې استوګن دی یا نثار احمد زمار واره دلته دروازه ته څه کې واپس ورغلی خبر دین کړه نه الله تعالی پیغمبر ته مالکم من ولایت من شی ته دا غید معاملات ذمہ دار نه دا غید معاملات ذمہ دار خپل سټیټ دی ځکه تا دا غید معاملات ذمہ داری واخته دې ته وبسو ویل شي مداخلت سبورته ول شي انټرفیرنس سبول شي انټرفیرنس ممکن ده چې په کرځای بابا باندې سوکې جوړ کی چې دلته ټیرریزم ډیولپ کړي د پیسې چې راولېږي انصاف احمد دا به ځان څنګه خلاصي ګوره خبره ډیره اسانه ځین کړی دیو چې پیغمبر تعالی تعالی مالکم من ولایت من شی تاسو ته مداري نه ده دعا دغه خبره چې کاغی سره زیاتې د دین په اساس کیږي نو بغیر د هغه د طلب نه بیا هم ستاسو مداري نه ده
چې څو پورې غي طلب نه کړي تر هغه پورې ډیسکس کوم دا خبره ځکه ممکن نستا د ډیسکشن سره ایته مصیبت دا کشمیر ته یو مصیبت دام جوړ شي صحیح اگر چې هغه یو نو قراردادونه دي خو بهتر ډیر انډیا والے اوسټرند واخلي صحیح دلته په الته په کشمیر کې چې چرته راغی آرمي حمله وکي او خلک بیزته کی او زنانه مړي کی فلان فلان نو پاکستان کې مظاهره شروع شي څه مظاهره او پروسیشن شروع شي نلته او ناروي کشمیر بنے گا پاکستان پر کشمیر د وسه جوړیږي پاکستان نه انوالو بیا راغلا شوی دا ټریکر دي صحیح خبره ده کله ګوره خدای د انسانانو خالق نه دی په ټولو فالټ او په ټولو څه باندې کوي چې تاسو څلورمه نقطه چې کله دین په اساس سره زیاتې کیږي او غیدنه هیلپ وغوښته دا غیر مسلم دا مسلمانانو سره په غیر مسلم ریاست کې زیاتې کیږي د دین په اساس او تانه څه وغوښته هیلپ کومه کې نه وغوښته نو بیا تابانه کومک لازمي دي خو چې کوم غیر مسلم ریاست سره ستا تعلقات وي باندې دی ورسره سړي ورسره تړون دی ورسره یعنی کامن فورم دی وی نو التا ډونټ سټپ ان ټو فایټ التا وباسه کې سیاسي او اخلاقی امداد ورکړي یا سیاسي او اخلاقی جنگ وکړي سره یو د زمون صدر صاحب اوس بلاټول سلورو پر اعظمونه وګورئ دا غزا لیټن امریکا نه شروع کړ صحیح نو هر ځای دا وې چې Pakistan will support, see, or will give moral and political support to the freedom fighters in Kashmir. Was there any reason to go there? See, look at that interference direct. No, so Pakistan, huh? Yes, morally and politically support. Pakistan is bound to give to the Kashmiri people. See, no, that you know that a common sense خبري. والله بما تعملون بصير الله تعالی پاک عمل چې تاسو کوي واج کوونکې دی والذین کفروا آکسان چې کفر کړي دي بینک او بعضهم اولیاء بعض دا ټول دیو بل دوستان دي الا تفعلوا او دروان دي آیت موږ سورہ نقطه ویلې سبلا خانه اول نقطه مسوله اول نقطه سره دا دی یادول خبرې ذکر باندې ریپیټ کوم نه دا سموري کا کنه بیا خو به چاته بیانې نه خلک وایي دا څه وایي چې د اسلامي ریاست استوګن دا د یو بل سپورټران دي په صرف نظر ده دي چې دا پښتانه دي اکه تاجک دي که ازبک دي خو چې معاملې دین دا نو بیا د یو بل سپورټران دي دیمه خبره د غیر مسلم ریاست مسلمان سټیزنز دا د بل مسلمان ریاست ذمہ داری نه ده دا غي معاشي ذمہ داری یا دا د مسلمان ریاست ذمہ داری نه ده کراغه د سټیزن نه دي دیمه نقطه که هغه غیر مسلمان سره په غیر مسلم ریاست کې زیاتې کیږي نو مسلمان ریاست به از خود پریمپټیو اٹیک نه کوي جسٹ ون منٹ پریمپٹیو اٹیک بنا کئی خاموش بھائی اڑو خبر بنا کئی بالکل سلورما نقطہ کاغی تین ڈیمانڈ کو چې مونږ سره زیاته کی زمونږه هیلپ وکړي مونږ سره زیاته کی زمونږه کومک وکړي نو بیا به سیاسي او اخلاقی کومک ورکړي کوم ځای چې هغه ریاست سره باند دی کامن فورم دی نو باند ټی کا باند نو کامن فورم تړون کله سفارتي تعلق نه سفیران نه یو ځای بل ځای خو بیا هم کامن فورم کې یو ځای کینی کوم ځای کینی کامن فورم کې آسیان کې یا بل ځای بل ځای الله تعالی و الا تفعلوا کدغه کار نه کوي نه دغه آیت چې وړاندې کوم نقطې ذکر کړی کدغه کار نه کوي تکون فتنه فی الارض وفساد کبیر پزما کې به ډېر لوی فتنه او ډېر لوی فساد کوي چې نه کدغه نقطې موایلې کړی فالو مونږ کړی نو بیا بسې خور به جنگونه نه نو دا آیت اصل کې قید در سره لپاره د آیت د سوره نساء لپاره یا فردر ایکسپلینیشن او الابوریشن دی د سره لپاره د آیت د سوره نساء لپاره
درې بواحث څلورم باعث سوره حج آیت نمبر یو کم سلویخ او سلویخ گاکت اذن للذین یقاتلون اجازت ورکړې شوې ده آکسانو ته چې هغوی سره جنگ کولای شي اجازت ورکړې شوې ده آکسانو ته یعنی هغه مسلمانانو ته چې هغوی سره جنگ کولای شي د څه اجازت ورکړې شوې ده جنگ کولو د ریټالیشن د سیلف ډیفense بأن لهم ظلموا پدې وجہ چې دوی سره زیاتې شوې ده وان الله غدا نصرهم لقدیر تاکي سره الله تعالی په امداد دوی یقینا قدرت لرونکي دي او الله تعالی وایي چې دا کوم مسلمانان دي چې زیاتې ورسره شوې دي یا جنگ په امپوز شوې دي الذين دا کسان له خرجوا من ديارهم چې راستې شوې دي د کورونو وطن دوی نه بغیر حق بلا وجہ راستې شوې دي بلا وجہ صرف یو وجہ وا الا ان یقولوا ربنا الله صرف د دې وجہ چې دوی عقیده دا و چې زمونږ رب الله دې دا خبره د غیر مسلمانو لپاره ناقابل برداشت ده نو د دې عقیده یا د دین په اساس دې سره زیاتې وکړو وی وجل زخمیان کول د خپل وطن نه راوستل نو صلی الله تعالی فرمایي چې دوی ته ما اجازه ورکړې چې you should retaliate to recapture your own property چې خپل جائیداد واپس ریکیپچر کړي واپس واخلي نو دا څلورم باعث شو دا څه شو دا څلورم باعث شو اوس د دې مزید تفصیل چې جنگ هر کافر سره نه کیږي نه هر کافر سره جنگ جائز دی لولي هر کافر سره جنگ جائز نه دی چې بچا ته کافر ویني پور مخامخ کېږي او بس مړو کوي چې ساوا نه خوري ځان غازی کا سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9 بس سیف اللہ خانہ کدان نے تقریر یاد کا نو بس د اسلام خلاف ټول پروپاګاندا رد کول شي لا ينهاكم الله عن الذين نمن كيتا صلى الله تعالى عن الذين دعا كافرون سرا د تعلق ساتلنا دعا كافرون سرا دسنا د تعلق ساتلنا لم يقاتلوكم في الدين چکم کافرون تا سره جنگ نه کړي د دین په اساس باندې د دین په اساس تا سره جنگ نه کړي تا سره خدای واسطه دښمنی ولم يخرجوكم من دياركم ان تاسو استلیه من دياركم د وطن او د کورو جایدادو خپلونه نو خدای تاسو نه منع کوي دسنه ان تبرون چنیکیو کوي دوی سره یعنی معنا دا چې نیکی کوو ور سره دا وایي د داسې کافرانو سره د نیکه کولو نه ما تاسو منع کړی نه د داسې کافرانو سره سکای سره هم یو برادری شته او هغه سره د انسانیت څور سره یو وروري شته کوم وروري ده د انسانیت نو الله تعالی وایي چې ما د داسې کافرانو نه چې هغه نه خو تاسو سره دین په اساس جنگ کړی دی نه د دین په بنیاد تاسو د وطن او جایداد نه استینو ما نه یې منع کړی چې هغه سره احسان کیو کوي وتقسطوا إليهم او الله نه یې منع کړی د دینا تقسطوا إليهم چې د دې لازمي حصہ ور کوي دوی ته قسط معنا حصہ ډیو شیر قسط معنا څه ډیو شیر چې د دوی ډیو شیر ور کوي دیتا اوس ډیو شیر معنا څه ده د بستا گاونډي وي نو د گاونډګری یو ډیو شیر دی د گاونډګری یو ډیو شیر د بستا کلیګ وي کوم ځای په بزنس کې یا په جاب کې یا که ورته شریک وي نو دا یو ډیو شیر دی باید چې د عید پر ورځ باندې تو ورته څه گیفت وريوسي چې زمونږ د اختر ورځ ده
صحیح ادي تاسو یو ځای کار کوي صحیح یا دعوت ورته ورکړي چې زمونږ په پارټي کې موږ سره شریک شي ځکه چې هغه غیر مسلمان تاسو سره دین په اساس کله زیاتې نه کړې ته د وطن نه استې ته مړ کړې نه خبر ده او تقسیتو الیج دا غي ډیو شیر نو ډیو شیر معنا چې مختلف یعنی میدانونه دي گاونډي دي دا غي یو ډیو شیر دی ها کلیګ دی دا غي یو ډی کلاسمیټ دی دا غي یو ډیو شیر دی پارټنر دی دا غي یو ډیو شیر دی اوس کته دا چا پارټنرشپ کړی پس کې په بزنس کې صحیح استانیت خراب شو اته وای چې کافر دی مال بس غنیمت دی صحیح الله تعالی وړي مال غنیمت دی دا غ ډیو شیر تابانه لازم دی وجه ما وې ما خیانت کول دنیوي معاملاتو کې خیانت کول یو عام کافر سره بلا وجه دا داسې جرم دی چې خیانت کول پیغمبر سره ځکه په دنیوي معاملاتو کې ټول انسانان برابر دي کنه برابر دنیوي معاملاتو کې مسلمان کافر فرق نشته اوس شریعت د اجازه موږ راکې چې په دنیوي معاملاتو کې مسلمان سره چیټینګ ناروا دی او کافر سره جائز چې څنګه دا ناروا دی او شانغه ناروا دی او دا پکې نشته چې 19 20 فرق ته پکې 19 20 چې دا لهونه 20 دی هغه 19 دی دا خو افتر افیکټس دي دا افتر افیکټس دی نه دا افتر مثلا نه ده یعنی د مسلمان په حواله باندې ته ځان نه ډیفیم کې خپل دین ډیفیم کې یعنی ته کې خیانت کې غیر مسلم سره هغه د مسلمان ټول د اصل دا څه دا مسلمان ټول فراډیان دي نو ته ډیفیم نشوي څه ډیفیم شو مسلمان امت ډیفیم شو اسلام ډیفیم شو نو باید چې ته هغه خپل حق نه صحیح اضافي پرې دي دا 5 روپۍ ته سیوا واخله هغه او ثانک یو دای ته یو پینیم ورکه دی لږ ثانک یو وای صحیح جواب له ما دا سودا کولن یو خدامانه وخت ولاړه وای امریکن و نه چې پیسې ورکول یو پینی ورسره کم و نه اکاونټنټ ته وی کاونټر باندې ولاړ ته وی I don't have one penny. Should I give you $10 to take that one penny? ناغه دا خاموش نه مې دی ورته په دینه نو ته I will give it. ماش مارل پورا سرور دراغي ما thank you وی دیو پنی لپاره صحیح شو اته دا شی باندې ما بیا څنګه زموږ مزاج بل شي لري کنه دا مې په لخوا صحیح تصور ورکړه نه ان الله يحب المقسطين تاکي سره الله تعالی محبت ساتي انصاف کوونکو سره انما خبر دا ينهاكم الله من کیتا سو الله تعالی غن الذين دا هغه خلقو د تعلقاتنا دا کافرانو تعلقاتنا قاتلوکم فی الدین چې غیتا سره جنگ کړي د دین اساس باندې واخرجوکم من دیارکم او تاسو یستلې من دیارکم د کورو جایدادو تاسو نه وظاهروا علی اخراجکم عملا تر دیو بل کړي دی علی اخراجکم تاسو را استوبان الله تعالی وې دغه کافرانو مومن کوم دسنه ان تولون چې دای سره تعلقات نساتي و من يتولون چې تعلق سات د کافرانو سره فولای قوم الظالمون دا کسان ظالمان دي زمون شیخ سے پډه کلک پښتونو ناغوی خدای خو مهذبه خبره کوي صحیح او صلی الله وای چې د دین په اساس سره جنگ هم کړی دی د کور امرایسته جایداد له قبضه کړی دی اته بیا ورته زمون تاسو سره دوستی ده نو د اولای قوم الظالمون په پښتو کې ترجمه دی چې دا دلګان دي چې دغه مسلمانان چې دي نو دا چې مد نظر وساتئ نو چې دا مد نظر وساتئ نو د قران کریم ټول هغه آیتونه چې لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین منی سي کافران اولیاء منی سي کافران مجوړوي کافران اولیاء او د اولیاء په اگر چې غني معنی دی او کانټیکست وګورئ چې کوم کانټیکست کې الله تعالی دا لفظ استعمال کړی دی صحیح او چلو عام کانټیکست چې خلک پروپاګیټ کوي چې ګوره قران د کافرانو سره د دوستانه نه منع کول کوي چې دای سره هیڅ علاقه او تعلق نه ساتي لا تتخذوا الكافرین اولیاء من سي کافران دوستان موږ ته ملګری لګوان دي دا آیتونه خلا پرېدا چې دا ور سره کنډیشن کې صحیح ال تعالی من دون المؤمنین هغه دوستی چې داغه ضد په مسلمانانو پریوزي هغه دوستی چې داغه منفي اثر په چا پریوزي
په مسلمانانو نو خو یقینا ناروا ده پته ولګي نو واپس خپل سبق تلار سي شیخ الله خان نے کنسپٹ کلیئر څه کنه پیخي کلیئر څه اوس جنگ خو شروع شو په ان وایډبل یا ان ایویټیبل ناقابل اجتناب حالات کې مجبوری و چې د پیش نه تېښته نشته خو چې جنگ شروع شو نو الله تعالی فرمای چې بیان بہادرۍ سره کوا بیا دا جنگ کوا موږ په خپل کې سینه ور کویا پیسو کا بیا سینه ور کړو صحیح بلکې په خپل کې موږ چې بیانو دا لنګوټه ورته لغاړې نه تاو کا ګیره ورته په خپل کې ونیسا ګیره ورته خپل کې ونیسا بلکې ما د افغان جهاد وخت کې ما زموږ یو مرګره چې ګیره خپل کې نشي ولې ورته بس را وړو دا دومره شه دي هغه ناس انداز پرځي ورسمنده ا دې یاد ده دا زموږ په دې وطن کې وړا اوس مرده خدای دې وبخي نو هغه داسې یو ګیره و چې به داسې ناس سره په خوا خو مولانو نو خرولې و نو دا خړېلې ګیره چې به پرې دی او ورته وای نه نو دا ډېره غټي نو هغه په داسې په دې ځای پرته و زموږ د کلی یو کاکا هغه مولوی صاحب راغله زموږ کلی ته بیان کوله نو هغه چې وکړه نه اور داسې ګوري او کاکا ساده ته میدا کړو نو ما ته مولانا صاحب ما ته مولانا صاحب نو ما هم دا سدي ما څه دا ما غلې څه پتا زده سره ما تار وخت غول خوري نه ما ته سنت پورې مزاح کې دینه سنت پورې مزاح نه کوم سنت حد څه ده ډېر لالي نو ما ورته ما داسې ورته ما یو موټه نه ډېر لالي هغه خپل ځنه داسې لګیره نه یوه دا سنت شو دام سنت شو یو سنت ورپسې دا شی زړه لاندې یادول شو لاندې څه دي دا کله ساده خلک ډیر لالیانې ده هغه یې ته خو یو موټه وې دا سنت شو دام سنت شو یو ورپسې یو بل سنت شو دا لاندې دا زموږ ژری دي یعنی دا ډېر هي نه ستا جوړ اوسه ته اراده خبر شي چرته خړای خو نه دا مسله راځي وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ أَكَدَيْ مَائِلَ شُو لِلسَّلْمِ پیس ٹریٹی تا سلم مانا یعنی جنگ داسې دلیرای سره او بهادرای سره شروع کړ چې دی صلح ته محتاج شو وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ أَكَدَيْ محتاج مائل شو لِلسَّلْمِ پیس ٹریٹی تا فَجْنَحْ لَهَا نَتو مائل شدا پیس ٹریٹی تا یا سیز پائر ورطا اور بند سوئی ورته وربند واستوای اسنه په دې وربند کې یا د پیس ټریټي په نامه را سره چرته خیانت نه کی فراډ را سره نه کی الله تعالی فرمایي اگر چې ډیپند کوي په احوالو باندې لیډران یا جرنیلان میدان کې نسو کی هغه په دې کوي چې کم زیاده آفر منل پکار دی او کم زیاده آفر منل نه دی پکار خو الله وای چې ها دا څه نه ده چې تبه انګراس یعنی ټوټل د پیس ټریټي یا د اوربند پیشکش شوی هغه به خامخا مسترد کې نه یو شوډ اپلای یور مایند یو شوډ چې په میدان جنگ کې تاسو جنگي نه تاسو معلوم نه چې کوم خلک بعد اوقات دشمن متعلق دغه زما دشمن خو شبه ده سوې شبه خیانت نه کوي نو ان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی الله اعتمادک الله تعالی باندې انه هو السمیع دا الله تعالی اوریدونکو دی عالم دی و یرید ها کچری دای په دې پیسې کې اراده لري یخدعوک چې دوکو کی تا سره افراد کی تا سره فإن حسبک الله نو تاکي سره کافیه تعالی پر الله تعالی هو الذی دعا الله ایدک مؤید کرے تو تائید کرے استا بنصر پیمداد پل و بالمؤمنین اپا جماعت دا مومنانو وعلف بین قلوبیم اس اللہ تعالی وی دا مومنانو طرفنا خدای تعالی دا سپورٹ در کرے کہ غی یک جان دو قالب کری دی سنگے کری دی یک جان دو قالب بدنوں نے جدا دی روحوں نے دس لے کے بالکل یو لکہ یہ ٹولو مسلمانوں سے یو روح سرایت کرے دی صرف باڈی جدا دی زیادہ روح لٹولو یو دے داسې وحدت تپکې داسې یو والے پکې فارسی او شاعر صاحب خبره کړې
وی من تو شدم تو من شدی، من جان شدم تو تن شدی. من تو شدم تو من شدی. آخو محبوب تو عاشق سره دی، حافظ دی. چې من تو شدم تو من شدی، من جا شدم تو تن شدی. تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری. من تو شدم الطاف دپاره وای زه غواړم چې زه تشوي و تو من شدی او ته زشوي، یعنی یک جان دو قالب شي، سره یو ځای شي. صحیح. زمونږ د پښتو یو شاعر صفات ته دا شاعران ډېر عجیب تصورات کوي. صحیح. اگر چې دا شعر د غزاد غو نه دی، خو چې او ځای د دل ربا سره شیطان ها تنمین ها یس چې یو ځای د دل ربا سره شیطان، هغه د خوا محبت او هغه شهوت داسې وي چې د بدن ټول ژوندې شي کنه. صحیح. نو وشتان عمرانه شي وشتان نه هغه وی چې او ځای د دل ربا سره شیطان، دشمنان پکې وخت شي د بدن. هغه په میاس کې دا حایلو خنه ده. نه من تو شدم تو من شدی، من جا شدم چې زه روح شوي او تو تن شدی، او تر دې روح د پاره بدن شوي. چې زه روح شوي هغه دې ته حلول وایي. صحیح ورته. یعنی چې ما ستا بدن کې دنه حلول وکړي. خپل محبوب ته وایي چې دا څه غواړم چې دا ما ستا بدن کې دنه حلول وکړي. تا کس نه گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری. وی چې څوک د دینه بعد بیا داو نه وایي چې زه علیحده شیم او ته علیحده شي. دواړه یو کېدل پکار دي. خبره ده کېرال نو صلی الله تعالی وایي وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اللہ تعالی جوڑ راوستو تڑن راوستو. تالیف تالیف سے تو جوڑ تڑن تو پمیز دزرنو دو دوئے کی لو انفقت ما فی الارض جمیعا کچرتا خرچ کرے جملہ آغا شئینا چی پزما کری ٹول ما علفت بین قلوبین تا جوڑ نشرا استے دزرنو دو دوئی میں اس کی ولیکن اللہ علف بیناؤں لیکن اللہ تعالی جوڑ او تلون را استے دو دوئی میں اس کی انہو دا اللہ تعالی غزیز قوت والدے حکیم حکمت والدے. یا ایوہ النبی او پیغمبر نو صلی اللہ تعالی فرمائی چې دغه مسلمانان چې یک جان دو قالب شوي دي، یک جان، نو چې داسې قوم در پسې ولاړي چې دغه روح یو شوي، دغه فکر یو شوي، دغه ایډیالوژي یو شوي، نو الته بیا هیڅ یره نه ده پکار. دا مسله خو هغه ځای جوړېږي چې کوم ځای خلک د شاته ولاړي خو دای فکر یو نه، فکر مختلف وي. نو اینی ټایم دا ایکسپیکټ کولی شي حتی دا توقع لري چې په یو بل را باندې کړي. صحیح. ستا به ستړو مرګتیاو کی هغه په یو بل راغلا شي. دا صحیح. یا ایها النبی حسبک الله کافر تعالی پارا الله تعالی ومن اتبعک من المؤمنین واسوک چې تی فالو کړي د مؤمنانو نه. یا ایها النبی او پیغمبر حرض المؤمنین ترغیب ورکا. حرض معنا انسپایر کا، انسپائر کا مومنان علی القتال د جنگ کولو لپاره. نو دلته یو بل مسله ولیکا چې تعلق د مسلمان او د غیر مسلم ریاست د دې به اساس جنگ وی، امن به عارضی وی. په مذهب د امام سے د دې اساس بسې جنگ، جنگ اساس به جنگ وی، امن به سي عارضی وی. یعنی معنا دا ده چې د جنگ نه غافل کېږي نه. اینی ټایم ته ایکسپیکټ کولی شي تاسو سره خیانت وکړي. نو که تیارې دي نه کته سوالو کوي کی و بدن کړي، او که تیارې دي نو بیا به تعلق امن والا ټیک روانه. تعلق څنګه روانه؟ هغه امن به ټیک وي. چې ډیټرنټ در سره وي نو بیا به امن، چې ډیټرنټ در سره نه هغه یې دا سپلار راته واجب دی چې ورشي په نشپېله. نو بس ونی مګټه کې دنه به کور تر رسیدلی نو چې تاسو سره څه نشته. صحیح. نو دیو جن امام رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ اساس د تعلقات او پمیز د مسلمان او غیر مسلم ریاست کی بسئی جنگ، یعنی جنگ بنیاد دے سچے دے جنگ دا پولیٹیکل پوائنٹ دے، جنگ سره دا بنیاد دے. او امن عارضی دے، ٹیمپرری دے. دا عارضی د سو صدو لپاره هم کېږي، د زر کاله لپاره کېږي، 2000 کاله ممکن د جنگ ونشي، خو تبار وخزان
الرټ ساتي آماده وساتي هر وخت ځان تیار ساتي د دې وجه ټول ممالک که چا سره جنگ نه مشته اصلحي اخلي کنه دا چې ملک ورته چې هغه فوج نه آرمی نه چې ملک وي خود مختار وي نو څه وکړي آرمی هم ساتي ځان باندې لوګي تیری اصلحي اخلي کنه اخلي دا څنګه خو د اصلحو کارخانه رواني ټوله دنیا کې صحیح ډیټرنټ ساتي ځان سره کني څه خو د انسان په مزاج کې د حرص څه ایکسپانشن څه شي ایکسپانشنزم خو بیا توسعه طلبي یا توسعه پسندي توسعه پسندي خو د انسان مزاج کې دی خو چې ورمنډه مکه پارسه نو ولې را منډه کوي وینا هغه سره کلاشن کوښتا یا هغه سره ټانک شتا یا هغه سره فلانه شتا صحیح شو سترګې فری دي سترګې فری دي یو ګیدړ بل ګیدړ ته وې یو ګیدړ بل ګیدړ ته وې دا ګیدړ لږ زور اور غونډو وی هغه ته یو خر دې نه په دې ځنګل کې یو خر دی تاسو سروب دی کوم راواچو او مړمو کو نو اسنه پتی کو به ماړو هغه ورته څنګه چل وکړ ورته څنګه چل ورته یې دا ما اورید دي د ازمرې چې وي د چې په یو حیوان ورخلاصيږي نو د سترګې سری شي بلډ کوم ځای راشي سترګې سری شي چې سترګې سری شي ورمنډه کی ته ورمنډه کی نو کار ته ورمخ راشي نو بس یو درته راخلاص کیو بس مزه په واخلي نو ورته تاسو مقصد دی وی زبم ورته سترګې سری کوم خو تبر سره صحیح نو چې دې سو او وینو نو یې زبدا زور کوم ورپسې خو تابه ځنی ولیم چې نه مکوا ازما سترګو ته ګوره خو چې سر وخت سترګې سری شي بیا ما ته چې ما ورته سترګې دې سری دي نو دی ورغلل هغه ته واقعي دا څه غټه واقعي صحیح نو دی ورزم کې نه دا کار باندې کې دوی نو ورلم په ناو نسې نه دا کار باندې کې دوه درې لري چې زور وکړو ورې کې نو ورکو ورزم په ماما سترګې دې سری نو بس چې ورغه خر باندې او اته له هغه دواړه څنګه دکړو ویو په دې خو دې کنه داسې یو څلور شپږ زله واوړې نو درا ټوپ په خپل مرګ راغې پاغي راکې په دې سترګې مې سری نه ته دې وې چې سری دي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن من لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وثم تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظ